اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناظرین، یو شی چې موږ تاسې زندګۍ ته اوس راغلی دی هغه دی موبایل. موبایل حوالې سره غواړم څه مختلف خبرې دي، هغه ډېرې ضروري دي، خو د اسلامي نقطه نگاه سره غواړو. هغې نه یوه خبره دا دی، انشاءالله دا به نورو کلیپو کې نور شیونه دي حوالې سره تاسو ته زه خدمت کې څه ذکر کوم. یو شی دی ځینې وخت کې چېرته موبایل فون وشي، هغه اوس یو شاید نه کي دونه مرور شي، خفګانو نه زهروي چې تو موسم موبایل ویلی نه واخیستلو. کسا روایاتو کې شاید کوم روایاتو تناظر درته ښایم چې یو مؤمن نه یوه خبره وشوله، ته هغه کې 70 احتمالات میبي کیدای شي دا به کې ذکر کړي، چېرې دغې خبرې دا مطلب وي، کیدای شي دا مطلب وي، کیدای شي دا مطلب وي. یعنې ته بیا هغه که باده خبره کړې وي، ته هغه بعدې خبرې نه ښه پهلو راوباسه. اوس دا موبایل یې نه کوچات، ته دې کې ښه پهلو وباسای شي. ښه پهلو دغه دی چې کیدای شي دا کس وشروم کې و، باتروم کې به وي، خو کیدای شي دا لمنځه حالات کې وي، کیدای شي موبایل بلې کمرې کې پاتې شوی دی، کیدای شي موبایل سایلنټ و، کیدای شي څه دی مثلا یو داسې ځای کې دی چې هغه ځای کې دي ته موبایل وچتوله تو په نقصان کې تمامیږي، څه خبرې کیدای شي بل سړي ته لیک شي، شیر شي. نو دا مختلف قسم میبي کیدای شي دا ته په کار دی کې ذکر کوه. ځنه کسان داسې شته چې هغه دې باندې خفګان ظاهروي. یو دویمه نکته داسې دی چې کسه اسلام ورته ویلي دي چې کومې خونې ته څې ته دروازه وټکوه، ته ډایرکټ هغې خونې ته مه نوځه. مختلف اوس اندېشون سره سیم موبایل حوالې سره په کار دی موږ دا سوچ وکړو. ځنه وخت کې ځنه کسان په هغه شپې 12 بجې 1 بجې به فون کوي. اوس که چیرې هغه ایمرجنسي نه دی ته هغه وخت کې ویلې فون کوي، خو ته ځنه وخت کې داسې وکړه چې شپې 10 بجې 9 بجې ته یو وړوکی غونډه مس کال وکړي، څه کیدای شي هغه خو بیولی وي، ته ته هغه فون وکړي، ریپلای دیر کړي، خو که نه وي ته بار بار فون ورته کوي، څه ورته کوي، هغه خبره به وړه خبره وي، ضروري به نه وي، هغه خبره تو سبا کیدای شي، تو بل سبا کیدای شي. لکه څنګه ای خونې حوالې سره چې موږ تاسې حساس یو چې دروازې ټکول دي، شپې 12 بجې نه ورته ټکوم، سبیل وخته به بېر شم، 8 بجې بېر شه، 9 بجې شه، موبایله په مثال دی دروازه وګڼه چې هر وخت دروازې ټکوله، بې ځایه دروازې ټکوله چې هغه ته ضرر او نقصان رسېدونکی شي موبایل وي. دا یو شی چې موږ تاسې زندګۍ ته راغو په کار دی. دې وجې نه ډېر رنجش جوړ نه شي. حتی داسې شوي دي چې همدغه موبایل وجې نه یې ښځې او میړه منځ کې خوالي نکاح شوی دی، واده یې نه دی شوی، خپلو منځو کې خبرې کوي، خبرو منځ کې وړې خبرې باندې یو ښځه ونه مروره شوې دی، ته ماسې موبایل نه دی اوچت کړ، ته ماته ریپلای نه راکړه، ته ماته میسج ویلې نه وکړلو، یو هغه ورته تا چېرته وي ته ویلې ځواب نه کړو. داسې داسې کیسونه شته چې زه ورسره نږدې ریلیټ یم چې هغوی ته ما دا ویلي چې تاسې یې کې وي وړې خبرې باندې دوره خبره اوچته کړه، یا واده نه دی شوی بس تعلق ته خبره ووتله، نه ته ماسې موبایل په دې ټایم نه کو اوچت. څو وخته مخکې یو کیس همداسې راغلی و، یعنې خبره بالکل دې تعلق ته راغلې وه، صرف دغې خبرې باندې. که څه دی مو ته زندګۍ ته سر نه وتلو، موبایل یې مو ته زندګۍ د محبت ذریعه جوړه شي، نه د نفرت او د جدایۍ د یو بل سره رنجش و، د یو بل نه بدګمانۍ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.